یو کس تپوس کړی دی چې قالی علوم او حالی علوم څه ته وایي. قالی علوم دې ته وایي چې د هغې تعلیم و تعلم وي، په ژبه ویلی کېږي. استاز لګیای او شاګرد یې اوري، ځان سره نوٹ کې ولیکي یا په حافظه کې واچي. دا قالی علوم دي. لکه مثلا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کو چې د الله رسول فرمای انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. بخاری شریف کې حدیث دی. ډومبه په ابتدا کې ذکر دی خو هغه مختصر دی، دا ټول الفاظ نه دی پاغه کې، او منځ کې ذکر دی هغه تفصیلی دی. دا چې د اعمالو دارومدار په نیت سره دا حدیث ماوي طالب د دې په مفهوم او معنا باندې ځان پوي کو نو دا قالی علم دی، او چې کله د پاغه باندې عمل شروع کی دا حالی علم دی. لکه مثلا دې کې د نیت تذکرہ ده چې د عمل دارومدار په نیت سره نو توس نیک عمل کې غي نمخ کې د نیت هم خده نو غي نیک عمل اجر ډیر دی، او کني کمل کې غي نمخ کې د نیت خراب دی نو بیا د عمل اس زین نسی. لکه مثلا یو سړی دیګونه پاخه کې د شهرت د ریا او د نمود د پاره کوي نو دغه وخت کې نیک عمل څه زین نسی. دا حال له نو حال نه مراد داره چې هغه خپل عمل وګرځي وصف کې راولي. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي میرے سامنے کوئی حدیث بھی ایسی نہیں گزری جس پر کم از کم ایک مرتبہ میں نے عمل نہ کیا ہو. یو خو هغه دي چې هغه خو همیشه کول. اب امام احمد ابن حنبل سے وی ما مخه د کوم حدیث تیر شوی دی ما کم از کم یو ځل پاغي باندې عمل کړي. نو عمل کول نه مراد دا حالی دی، هغه حالی کول پکار. او کله چې انسان په کوم یو نص باندې آیت کریمه یا حدیث یا مسله پاغي باندې عمل شروع کی دا علم د کله هیریږي نه، ځکه چې کې تر څومره پورې کې ته زوړم شي کې هغه بدی یادي. او چې کله دی قالی علم ویلې صرف په غوګونو دی اورېدلې ځان سره نه نوٹ کړي عمل کې دیني رسته حال دیني ګرځول نه بیا هغه یریږي کله کله. خو حال نه مراد بیا صرف عمل نه دی، حال نه مراد دا دی چې هغه انسان دی نفس ته داسې وغورځي هغه عمل چې بیا همیشه مسلسل په هغه باندې قایمي او هغه کوي.